بسم الله الرحمن الرحيم. قال وسجد على أنفه وجبهته لأن النبي عليه السلام وضب عليه آسان سبق دیکھا. باب کیفیت الصلاة شروع دیکھا نا, صفت الصلاة ما بابو صفت الصلاة طریقہ د منذ راته بیانی سجدی پوری راغلی. و سوال دا دی سجده به څنګه کوو د امام نو سجده به په پوزه او په تندي باندې کوو. پوزه به هم لګوو, تندی به هم لګوو. توجه چې اخره کې به ویو مخه چې فرض پکې څه دی او واجب څه دی. د امام صاحب رحمه الله رائے دا ده که سړی په یو اکتفا وکړي صرف په پوزه یا صرف په تندي باندې هم کار کیږي. او صاحبین وایي نه چې که په تندي اکتفا وکړي او پوزه ونه لګوي ټیک د کار کیږي, مکروه یې وکړه خو کار کیږي. خو که صرف په پوزه اکتفا وکړله تندی ونه لګولو د سره سجده ونه شوله بیخي کار نه کیږي. امام صاحب وایي په دواړو به کوي, ټول وایي په دواړو به کوي. خو که په یوې اکتفا وکړله که په تندي و او که په پوزه و بیا هم کار وشو اگر چې بد یې وکړه. صاحبین وایي چې که په تندي وکړله او په پوزه یې ونه کړله کار وشو بد یې وکړه, او که په پوزه یې وکړه او تندي باندې ونه کړله تندی ځمکې سه ونه لګو د سره سجده ونه شوله. او دا مفتابه رایې ده, تاسو پوه شوئ. وګورئ قال قدري مولا فرمایي وسجد على انفه سجده بلګي په پوزه او جبهته او په تندي باندې لأن النبي عليه السلام چې وضب عليه پدې مواظبت کړي دي. لاندې حدیثونه ذکر کړي دي. قال فيه ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته من الأرض. وعن عبد الجبار بن وائل نبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع أنفه على الأرض مع جبهته. لاندې حدیثونه ذکر دي. ګورئ وقال صاحبین فرمایي لا يجوز الاقتصار على الانف, جایز نه دی که اختصار صرف په پوزه وکي. ها که عذر او تندی نشو لګولې نو عباداتو کې آزار اثر کوي. ښه اصول هدايه کې دي. امام کرخی رحمه الله اصل ذکر کړی دی ان العبادات چې دي تؤثر فيها الاعذار, هغه کې آزار څه کوي اثر کوي. دا عبادت دی. اما تاسو ویلي د 14 منواله تر شلمه پورې چې کومه مادي دي ټولي پکې دي. ښه پوهیږئ کنه المريد ذوق اتصال الا من عذر وروايه عنه. دا د صاحبانو کما راي دا یو روایت دی امام صاحب نه هم ده. دا غو د پر دلیل لقول عليه السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول له امرت ان اسجد على 7 اعظم, ما ته حکم شوی چې سجده ولګوم او اړو کو باندې وعد منها الجبهه. بخاری حدیث کې پکې تندې مشمار لري. پته ولګېدل چې تندي باندې سجده کول ضروری دي. تاسو زما په خبره پوه شولې. به علماء دې له ترجیح ورکړي ده. ترجیح راځي لګي وایو. ولي ابي حنيفه رحمه الله د امام صاحب رحمه الله دلیل دا دی ان السجود يتحقق بوضع بعض الوجه. ټول برو ګوري سجده علم متحقق کیږي چې د مخ بازي سبزمه کولګي. د مخ بازي زکه یادو چټولي دنیا ته پته را ماشوم ولیونی تم پته را چی په سجده کې ټول مخ په یو ځل نشه لګولې کولې شي. زکه د پوز یو د دې تندي دا او چتواله دا تا نور زینو لګولو ته نه پریدي. نو پته ولګي د بازي سب لګي د سیدا بازي سکه به کچري ته زنه ولګي نو دا خاصه مسخره ده. ردام بار شولا او کدا څه ته وي اننګي ولګي نه خو د قبلې نه مخ وړي دام ټیک نه ده. نه پته ولګي دا چې نه یو خدا چې بازي مخ ده بازي مخ کې تندې نه زنه نه ده اننګي نه دي نه پاتې شولا پوزه او تندې نو پوهیږي. ناراضي سجود ان سجده چې ده متحقق کیږي به وضع بعض الوجه چې ته بزمه کولګي د مخ بازي حصہ دا صغرا ده او شکل ثالث ته. شکل ثالث خو پیژنې کنه چې او د اوسط په دواړو کې څه موضوع وي. سجده دا موضوع ده دا متحقق کیږي په کې خودلو د بازي مخ او کبرای څه ده او هو دغه سجده چې ده دا مامور به ده. نو نتیجه سره وته بازي وجه دغه مامور به ده. بازي وجه نه بازي وجه پوزه هم ده او بازي وجه تندیم ده. نو په کومه اکتفا وکړه کار په وشو کنه. نو الا ان الخد اننګي چې دی ودقنا او دغه شان زنا خارج بالاجماع. دا خو
بالاجماع خارج دي تعظیم بګینی والمذکور فيما تاسو په شوري کنو هغه د دلیل سره څه کې هغه حدیث ذکر کړي نبی له سلام وو شینو باندې د سجدي لګولو او اډو کو باندې حکم کړي باغی کې یو تندیم وی مذکور فيما رویا ذکر په هغه حدیث کې کوم چې روایت شوی دی د مخ پځه د تندې پځه په کې مخ راغلی دی نو مخ پوزه دی ولګولم کارو شو ک تندې دی ولګو نو وی والمذکور فيما رویا الوجه في المشهور مشهور احادیث کې وجه ده خو سیدا ده کنه صحیح حدیث کې په کې د تندې بیان راغلی څنګه تی خبر اړه پوه شي وسره شي مویل مفتابی راي د چاوه د صاحبانو دومره ده کنه چې د تندي اکثر یې سلګول چې دا واجب دي او لا یې سره تندي لګول دا رکن دي سجده کې کدا ونه لګیدل سجده نه کیږي لګي یې سلګول واجب او فرض او رکن دي او اکثر یې سلګول واجب دي دغه شان پوزې لګول هم واجب دي او به لکشن سجدري ولګول ازمکه د سر کې خود رکن دي او بقدر یو تسبیح سبحان ربي الاعلى څومره ټیم لګي دې ته اطمینان وي مدرت مخ کې ویلو دومره پورې سجده کول واجب دي او درې په سبحان ربي الاعلى باندې څومره ټیم لګي دومره ټیم پورې سجده لګول سنت مؤکده دي پوه نه شولې په ما ویل لکشن ټیم سجده لګول لکشن ټیم چې سره تندې ازمکه سره ولګي نک لک تندې فرض او اکثر لګول واجب دا خود تندې لګولو مسله شولا ټیم مسله وسمره ټیم لګول دي پته پدن لګي بو شوي کنه ټیم اول لري کوي حصہ دا عضو لکشن ټچ کول زمکه سره فرض او اکثر تندې لګول واجب او ټیم تراشي بیخي یو سکند لازمکه سره لګول رکن او اطمینان یو بیر تسبیح پوری سبحان رب الاعلى پوری واجب او درې بیر سنتي مؤکده خبره حل شو لکه وګورئ ووضع اليدين والركبتين سنه عندنا الک سجده کې دا لاسونه بزمکه کې خودل ادا غټنی بزمکه باندې لګول لازم د حنابو باندې سنت دی وای نور خبره بکی کوخه وجه سره وې د دین غیرم سجده کیږي کنه ازمکه باندې لاس ملګوا تندې لګولې شي پوزه لګولې شي لاسونه ولګوا غټنی ملګوا بهم پوزه تندې بزمکه خو لګيږي کنه نو د او قانون دا دی چې کوم شی داسي چې دا غیر فرض کیږي نو هغه به فرض نه وي کوم شی چې داسي چې واجب دا غیر نه کیږي هغه به واجبي کوم شی چې داسي چې فرض دا غیر نه کیږي به سي عدالت دي دواړه کیږي وګورئ ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا دا سنت دي لتحقق السجود دونهما ذکر سجده متحقق کیږي د دې دوړو نه غیر هم وما يتحقق الركن دونه لا يكون فرضا لاندې لیکلي او د چانه غیر چې رکن متحقق کیږي نو هغه به فرض نه وي خو تاسو لاندې لګرا شي يتحقق السجود دلته خبره لیکلي ده کم دی کېده هذا پوره کوي واما وضع القدمين فقد ذكر القدري انه فريضه في السجود الکا یو د لاسونو لګولو ویل سنت یو د غټنو لګولو ویل سنت او یو د قدمونو لګولې د خپل د قدمونو سجده کې خلک زموږ سره لګي نو قدري مولادي ته فرض ویلې دا فرض ده علامه شامی ترجیح واجب لور کړی دا واجب ده مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله وی کڅوک د یو سکند باره هم یو سکند باره یو غوتم پزما کولې د لوسکار په وشو رکن ادا شو اكونه لګیدل به به سجده نه کیږي لاندې حشی کې څه لیکلي ګورئ فالمراد بفرضيه وضع القدمين فرضيه وضع جزء منهما یو جزء چې ولګیدل دا راخه یو غوتم کولګیدل نو دا تعویل وی اولاد چې ټول قدمونه نه دی یو جزء ولګیدل کافی ده دا تعویل څه دی پتن لګي پوه شوي کنه قدرت څنګه ذکر کړي قدمونه لګول فرض دي وی تعویل دا څه وکي یو جزء لګولي وګوتا د لاسو غوتونه کې وګوتا ولګیدل بس کار وشو دا تعویل اولاد د دینه چې موږ ته واجب او یو فرض په معنا د چا ولو لکه څنګه چې علامه شامی کړي
وهذا التأويل أولى من تأويل بعض الناس أن المراد بالفرض هنا الوجوب والله أعلم. تذكر ثم اعلم أن الروايات دي مختلف دي بوجه قدمين کې چاو د سنت ویلي ده او دا بینایا او نهایا او ضرر کې غوړه کړي او هو مرجوح دا صحیح نه ده. چاو ته واجب ویلي ده او الراجح عند العلامه ابن عابدين يعني علامه شاميه دي او چا ویلي فرض ده واليه الكرخي والجساس ورجح العلامه الرافعي كما چې حاشیه شامی ده هغه دې ته ترجمه ورکړي فرضیت ته خو ما خبره نور وکړه یو ګوته ولګېدل یو حصہ بس فرض ساده کی خجی وسه څه جزئیات بیانې الکه یو سړی پټکی والے دی او د پټکی دا کم ول دا کم چلان دي زولن دی غیا ول وای څه ته وای شمله ده هغه مخې ته راضی او پاغي سجده لګي بس کیږي څه خبره نشته رسې دغه شان صادری تا وکړې دی رومال ور سره دی او سجدي په حالت کې هغه مخې ته راشي د غیر بر سجده کیږي بس پوه شئ اوس پټکی به دې تندي والے دی او چې کله سجده لګي تندې نه لګي پټکی لګي حضور تندي ته رسی بهم کار کیږي دې زماني والے او که تندي پټکی والے دې تندي بری بر بدیختو او دومره غټ پټکی والے دې چې پوزه لګي او پټکی لګي او تندې پوا کې پاتې کیږي په سجده نه کیږي لنډه دا د تندې لګولې یا تندې له زور ورتللی نه که د پټکی په ول زور تندې له ورتلم کافی ده یا دا شملې لنه دي کې خدای یا رومالو او دا قالینونه او دا کم کارپټ چې دي کوم کته سجده په کارپټ قالین لګي تندې له زور ورتي بس کافی ده او کده سي پوم ودسي چې تیر څومره زوري لاندې روان دي څومره زور ورکې به سجده نه کیږي به زور زمکه د ګویا چې تندې ونه لګیدلو پاوا کې پاتې شو ځکه ستا زور زمکه ته ونه رسید پکټ کې د سمونس کولو حالت زور رسې تندې ته ابو خو به دې کمرو کې ناویلا یو شی کې ول څه به وتلو تخت پوش به وتلو خلکو په ویل مونږ پنه کېږي مولان وي مونږ به مولان وي مونږ پنه کېږي مونږ د مولان بچو کی اوس ما ته بدلېږي الګا مولا خو زېما چې مولا بل دا سید او دا ناجیز دا جایز دا هغه سره خو زېما یار دا ما درې روخ پس پته ولګي دا پکې زمي ما د سی وي وار حل کېږي هدي خبره نشته چې بزول خبري مشوري کړې وي وګوره پاین سجدا علی کوری امامتی کې وسړې پاغه کور څو ته وي د پټکی ول په ول د امامي سجده ولګي او فاضل صوبه یا په غزيتي کپڑے باندې بس جایز ده ان النبي صلی الله علیه وسلم چوکانه سجده علی کوری امامتی پټکی سجده به لګول په ول د پټکی ويرو روایت کې دام راغلي انه عليه السلام چې صلی فی ثوب واحد فیو کپڑے کې به مونږ کول او یتقی بفضوله او ځان به بچ کول په غزيتي حساب باندې حر الارض لازم کې د ګرموالینا خلق د څه کوي کنه رومال مخې ته خور کی اېدا غشن صدر ور سره ته یخواله ګرموالی د بارے مخې تک دی سجده به لګي وبردها او د غشن د یخوالی نه پس مسله ختم شوله پیګو به کنه او سوال دا دی سجده کې وجید دی مټو سره څه کو مټي وای مټي بلګي جدا ساتو غره دی تشونه باقاعده ذکر او به ساتو حتی نبی رسول الله دومره کلاو ساتل چيلي بچي به کې تیرېدل شو خدای را کسب کې ولاړو به ځان لیونی ما جوړوي سب کې د سکړی ابل په کوم کې سرګ دی دا وبین دا چې خدای غر کړی دی کنه اوس صحیح ز بیان کوم مزت چې کله بارک شبه بچو یو بیروي ګټي وجنګوي بل پیردا شم کوي بل بیروي ولي مو جنګوي نه یا به ولي جنګ یا به ګټي جنګ دواړه ممکن نه دي کوي جنګ دوسان دي وګوره کومه تر رسیدلی ويبدي ضبعيه دوړه ټیک دی با سکون سره او زمي سره او ښکار کوي با دا مټي وته وي څنګهلي يقول عليه السلام وبدي او ظاهرك ضبعيك اخپلي مټي دي څنګهلي دي ويروى وابد وبدي بزمانه سره غلي ابد وګدي دوړ یو مطلب دی چې وګدي کې نو ظاهره وي په دې وخت کې وابد من الابداد دی وهو المد وګدوالي ته مراد دی والاول من الابداء او يبدي چې وغد ابدان او ابدا يبدي ابداء وهو الاظهار غي اظهار ته وي نو یا مد یا اظهار دی دوړو مطلب یو دی ويجافي بطنه وانفخ يديه الک خېټه بدل زنګون لري ساتي او جدا کوي بخېټه خپل د زنګون ځین خلک د سکی کنه
اخیټه بزنګون راخته کړی هلکه چاته وساته د اوس انسان دا څه کې ځکه ځخه نه او چا خېټه غټي کم دي کې بده ښکاری ښه مون خبره ختمه هغه خبره کوي چا خېټه غټي کم دي کې بده ښکاری مون خو ډیر گزاره کوو کنه او کنه خزو د ډیر بده ښکاری چې خوندانو غټي غټي خېټي دا کوم غرکا کم ځای دي لأنه عليه السلام چوکان اذا سجد جافا نبی علیہ السلام مسلم حدیث سے کله به سجده کوله نو جافا نو دا خېټه به د فخذین نه جدا ساتله لری کوله حتی ان بهمه تردی چې د چلی بچي لو ارادت کی اراده به وکړه ان تمر بین یدیه جدی کثیر شي لمرت تیرېدل بشو وقيل اذا كان في الصف هاك بسب کی کنه شویری لا یجافی بردا سینه کوي کای لا یؤذی جارو دې بر چ خپل گاونډي ته ضرر ورونه رسي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جارو گاونډي ته بزر نه ورکه کسان څه شو دغه کې چو هڅه شو تا خو امتحان په وخت کې تل جلسه کې ګرځیدل دا پرچی ته خواري کوله کتل تاسو ته به قبل دغه کې سب شان دغه کې وکړو چې بنځه درجه کې دغه ته چیرته ونه ما ول چې لکه پرچی دي دلته څه کې ټول شپه دغه تناستې ده تاسو ګورئ دیوانه دې کارځي دي ارزستانه دي خو دیوانه دي سبق پرې دی او دغه شی کوي کم دې دي خجی د ګوتو سرونه چې دي کنه کوشش دې کوي د دې مخه قبله ته قیام کې سجده کې قبله ته مخه کا ويوجه او متوجه کوي با اصابع رجليه ګوتې د خپو نحو القبله په طرف د قبله خاصان دې وسه لګینو لقول عليه السلام اذا سجد المؤمن نبی علیہ السلام فرمایي کله چې مؤمن سجده کوي سجده كل عضو منه دا سره عضو سجده کوي فليوجه من اعضائه القبله مخ دیواله د خپل اعضاء قبله ته مستطاع څومره چې طاقت وي الطاعه بقدر الطاقه وسوال دار خجی سجده موکړه په دغه طریقه موکړه اوس به کې ووڅ نماویل یو پیرا درې پیری تسبیحات بوایو درې پیری دا د سنت ادنا درجه دا او 15 پیری متوسطه درجه دا و پیری اعلی دا طاق به ساتولند دا هک امام به خلق متنګ و دومره پوری وای چې څومره مقتدین برداشت کولای شي ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادنا دای ادنا د چزان لمسکری قول علیہ السلام واذا سجد احدكم کله چې سجده کوي یو کس پتا سو کې فليقل في سجوده نو په سجده کې دی وای سبحان ربي الاعلى ثلاثا درې پیری اندې دې سونه ذکر دی وذلك ادنا هو دا جمع ادنا دا ای ادنا کمال د کمال جمع ادنا دا ما د کمال جمع او متوسط بنز او به اعلی و عدد تسبيحات ويستحب ان يزيد على الثلاث في الركوع والسجود دا خبره مې کړې و مستحب ده چې زید کی تسبیحات په درو باندې رکوع په سجده کې خدا د چې وتر طاق خیل بساتی د طاق بعد ای ختم بالوتر پس دا غنه چې اختتام بچاو کې لکه په طاق عدد مانیو کې و 15 3 لانه علی السلام چې کنه ختم بالوتر په وتر به کولو اختتام کولو او که امام وینا خبر راته کوي به مقتدیان خیل ساتي کا کسی دی را پوری والی نن د جمعې ورځ دا زبب کې خامخا دغه مده سورتي الف لام میم سجده لك المقتدين غير مساتا او نو ممکن تبارك الذي موقع رب سنو ودريږي نه دی ودريږي دا قمقل مولای یقین وکړه که فقه باندې ځان پوهه کې مقتدی خیال ساتل نبی اسلام دا کوم سنت باندې تعامل کې دا غیر ډیر ضروری دی ها که مقتدی سوال کوي به مساته ها کمزور دی غریب راځي تاسو ولاړ لته تنګي مجبور کې چې جمل نه راځي افتانو یا معاذ حضرت معاذ نبی علیہ السلام خلق فتنه کیا چه وګورئ تم دې ته تبرو سره شي ان شاء الله څومره پوری منل دي څومره پوری نه وین کان اماما کشری امام بدا منسکون کې لا یزيد ولا وجه بد سي طریقه زیادت نه کوي یمل القوم چې خمس تړي کی حتى لا يؤدي الى التنفير دې بار چې متعدی نشي تنفير تا خلق نفرت جوړ کې ونه راځي وي ثم تسبيحات الركوع والسجود سنه دا خبره ده لکه رکوع کې سجده کې تسبيحات څه دي سنت دي ها رکوع او سجده رکن دي تسبيحات نه یادي او به ما ویلو یو تسبیح پوری
واجب دي او دریو پوری سنتي موکده دي ټیم تیرول می یادول ما بار بار ویل ټیم تیرول پاتې شول تسبیحات او سنت او مستحب دي موکده نه وګورئ لأن النص چې تناولهما هغه شامل دي رکوع سجدي دون تسبيحاتهما ته نه دي شامل فلا يزاد ولا النص نص من زیادت نشي کېدلی والمرأة خزر على لك خزي سره بڅکو د خزي او د سړي په منځ کې فرقونه دي یو فرق مخکې در شوی چې هغه نیت تړي پسینه به تړي او سړي چې تړي نوم نلاندې ور سره دام فرقو سړي چې نیت تړي مخکې ویلو کنو هغه به د قچ ګوتا او د غټه ګوتا د مټې نه دا وي او د درې په دې مټه خوري او یا ور سره دوه خوري او د قچ سره ور پسې بم تاو کی هر چې خزر هغه به لاس پلاس دی بس دسی وګي تا اول ما اول دینه کوي وګوري هم توري مټي پیړي او ګوتې وړي تا تاویګم نه اخزي بهر حال بل مخلوق دیکھا ما یو درس کړی چې فیسبوک کې شیر کړو کدا شاورې د ټرانسجنډر چو نو مورې دلې او دا کوم غر کدا هو اوري ټرانسجنډر جنس تبدیلول څنګه دغه کې به بیان کړی دی چې خزه کلی سړی کلی خنسا کې خزه کلی سړی کلی دا ډېر ښه باس دی د بایولوژي باس دی خو موږ ته چې ګوټې لګو زه بایولوژي استاد مې موږ دارالافتا ته راځي توار په توار راځي او ټولې قصې کوي رحیم څنګه جوړیږي ماشوم څنګه جوړیږي ټولې قصې په بورډ باندې حل کوي نو ټرانسجنډر به کله وره به ته پته ولګي کروموسومز د سړي دی او کله کزي دی او بیزه دا کو دا تعین د جنس کې تاسو چم نه دی ورېدلې وګوره کوم به درسېدلې خو بهر حال هغه کې خبره ده خزه بس او سړی که کوشش د سړی توپ کوي نو اسی ځان کې پیدا کوي او که سړی ځان خزه جوړي کنه کوشش کوي حرکات د خزه کوي بد ښکاری بس سړی چې څومره سړو سپاتې شي سړی توپ پکې راځي که مضبوط لګا مزه چی ما کو کال نه مدرسو ته نه وتی او صبرانه کیو ټول مله سړو ستیر کو نه رسېږي بده وګورئ کم ځای دی والمرأة خزه د تنخفض دا به ټیټیږي به سجده کې سړی چې دی کنه دا به د کوناټي اوچت ساتي صحیح ده او خزه په سجده کې به خطه ساتي ده په دې ښکاری کوناټي اوچت کړه څوک نور څه ونی کی وګورئ وتلزق بطنها بفخذيها دای بل فرق شو او دا بطن چې خېټه دا بد دي ګټنو سره یو ځای ساتي جدا نه وجه لأن ذلك استر لها ځکه دا دې د بار ډیر د ستر مسله ستر خبره ده ستر په ډیر دی لایق ده د ستر سره آداب د جلسي سجده وشول او سره پاسې د جلسي ته دوه سجدو ترمنځ هغه ته څه وي جلسه نو ما تاسو ته ویلو په قومه کې او په جلسه کې د اطمینان شي کنه دا واجب د څه وکنه او اطمینان حد من درته خو دلو چې یو تسبیح پوری برابر شي وګورئ ثم يرفع رأسه ويكبر سر بروچت کی الله اکبر ووي او د دې درې سورته وکنه ما تاسو ته ویلو اول سر اوچتول به الله اکبر ویل دا خلاف یا ولا مکروه اول الله اکبر ویل به سر اوچتول دا جایز او دواړه یو ځای کول چې دا راجح لما روينا فاذا اطمئن جالسا كلشي جالسا مطمئن شلان دي لیکلي بقدر تسبيحه خیلم ده کنه دا واجب ده به تکبیر او سجده بو کی وسجده لقوله عليه السلام في حديث الاعرابي کہ نبی علیہ السلام فرمائے ثم ارفع راسك بين سجدين سر وچت حتى تستوي جالسا تر دې چې تخ برابر شي بناستا به بدوی می سجدي لذي ولو لم يستوي جالسا وكبر تاسو لګورئ کبورا کینن سلو ډایرک بلی سجدي تلاړې دا طرفین اورای دا منځي کیږي پورا جلسه ونکړه ډایرک دوی می سجدي تلاړې نو طرفین چې دی راجح رایدا دغه اطمینان ته واجب وي او امام یوسف رحم الله دغه اطمینان ته فرض وي دغه بل ز سره ونه شوی فرض یې پرې خدلو پتن لګي پوهې شوی کنه څوک یې پرې خدلو او جلسه فرض غني او بقدر الاطمینان فرض غني د سیوایا جلسه بقدر یعنی بقدر تسبیح واحده فرض غني او هغه واجب غني نه واجب پاتې شمن خو کیږي کنه خو مکروه وي کیږي قصدن بریدي نبی واجب ولې عادت سیده سهم کار نه کیږي او که سوند پاتې شي سیده سهم وږي ګوره
ولو لم يستوي جالسا کچری برابر نشو بناستا او ډایرک وکبر وسجد اخرى تکبیر ویلو بل سجده وکړه اجزا او کافی کیږي تی عند ابي حنيفه او محمد رحمه الله دا مفتابی راي دا وقت ذکرنا بتعدید الارکان کې ذکر کړیو او سوال داري الکا یو سجده دی وکړه رپاسېدلې بلکې دی بلې له څومره رپاسېدل پکار دی چا ویلي چې دمر روچت شي چې دا سر ته پوز او تندې د زمکه د روچت شو بس دا کافی ده دا څه ده اوبې د سبل وکړه بس دوه سجدي حساب شوري اگر چې ګناه دی وکړه واجب دی پرې خو مونږ دی وشو سجدي دوه شوي ارکان ادا شو دوی مرای صاحب دی دای ذکر کړی دا علامه شمیم متترجی ور کړی هغه دا چې ناس ته تکنيز دی شوی وي او بلی سجدي لاله نو سید دوه سجدي حسابيږي او کچري سجدي ته نږدې وي زمکه ته او واپس بل سجده وکړه دا دواړه یو حسابيږي نو دا څه شول لکه سجده دی وکړه مونږ دې سره کیږي نه دا راي راجح ده پوهیږي خو به هر حال اطمینان څه دی واجب دی جلسه خبره وکړي ولا صح انه وتكلموا ملانو تکلم کړي مشایخ ویلي صاحب د هدايه چې کله قالو تکلموا ذکر کې معلومیږي مسله اختلافي ده کنه په مقدار د رفع کې څه ویلي کلام کړي دي علماء په مقدار د رفع کې خو صحیح ده انه اذا كان الى السجود اقرب کچري سجدي ته اقرب لا يجوز بينه جائز خو سجده ونشول ده یو سجده جوړه شوله لانه يعد ساجدا چې لګره اوچت شو دا وسم لا شمارل کیږي چې سجده کړي به تلاړي نه خو غزله سجده ده وان كان الجلوس يقرب او جلوس اقرب جاز جائز ده لانه يعد جالسا دا جالس حسابيږي کورزي دا دوی مشوله فتحقق الثانيه دوی متحقق کیږي قال هدايه قدري مولا فرمای فیدت ما ان ساجدا كبر الک سجده وکړه لکنه سجده وکړه دویم اوس بچ کوي تکبیر به وي دویم رکعت لبجي نما تاسو ول راجح ادا د چې وا غزنه شروع کی الله اکبر او کول رباچی کی او به تکبیر وي به خو غره خلاف اولاده او کول الله اکبر وي رس رباچی کی هغه جایز ده وګوره یو اولا یو جایز او یو خلاف اولا مکروه تنزیه ده راځي فیدت مان ساجدن کله چې سجده وکړه بس کبر تکبیر به وي او کینی بنا تحیات باندې ډایرک بدریم رکعت دویم رکعت ته پاتې جلسه استراحت ورته وي چې رکشان کینی و بین چکینی او به پاتې د الله باندې کې ډایرک به پاتې باقی نبی علیہ السلام کړیو خو هغه د ذوب په حالت کې کړیو وقد ذکرنا واستوى قائما برابر بشي ولاړ او څنګه ودرېږي على صدور قدميه د قدمونو په سرونو کا کله چې سړی سجدې نه پاتېږي قیام ته نو لاسونه په ګډنو دل چې دا مستحب دي کا زور ور کې ګډنو لا پاتېږي پوهیږي او کله چې سړی سجدې ما ویلو قیام ناراضي سجدې لنه ګورې لاسونه په ګډنو باندې کې خودل مستحب نه دي خاص طور خلک مستحب غني او بل داشي یو دې مرکو په کې جوړيږي ملاټي ټیږي مفتی رشید احمد صاحب رحم الله وایي پیږي کنه به دا څه باندې کوي بهرحال چې کله سړی طاقت کی نو دا دنه کوي چې پزما کلاس ولګي سجدي نه چپاسيږي قیام ته اوچت شي نه پګټنو دی ولګي اوچت دي شي هغه ضعیفي به خبره نشته وي خو ضرورت ته به المحظورات قیدی دي ګوري نو برابر بشي ولاړ على صدور قدميه بس سرونو د قدمونو ولا يقعد لك بني کینیها ولا يعتمد بيديه على الارض او اعتماد بنه کوي تکیا بنه لګي بلاسونو سره پزمکا دا بنه کوي مویل کنه وقال امام شافعي رحم الله وی دواړه کار وکي لګ وکینی مبه چې باسيږي نه لاسونه بزمکو سره ازمکه سره ولګي پاوځي يجلس جلسه خفيفه جلسه بکي خفيفه جلسه فما ينهض به باسيږي او به معتمدا على الارض بزمکه باندې به اعتماد کوي لګي بلاسونه او وجه نبی علیہ السلام دا څه کول موږ یې خري عمر کې کړیو لئن نبی علیہ السلام فعل ذلك دا څه کړیو کنه بخاری کې روایت ده موږ د بار حدیث حضرت ابو هريره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کنه ان هدا پاتېدل په صلات بمونځ کې علی صدور قدمه د قدمونو په سرونو تاسو ماته وګورئ تاسو کنه تاسو د سنو ده زما خپې نه قدمونو سرونو ولګي د سنې پاتېږي تاسو وکوي کم زه ده وما رواه باقي هغه چې کوم روایت کړي ما ویلو په حالت ضعف
عذر په حالت باندې محمول على حالة الكبر باغي حمل له بډوالي په حالت باندې ولأن هذه قاعدة استراحة بلدا چې تلک شان کینی او به پاسي دا خو قاعده د استراحت ده او من د استراحت د لپاره خو نه ده والصلاه ما وزيات لها من د غیر بارن دی وځه شوی یو رکعت شو کنه او دویم رکعت کولی او د سبق نشته نه غزه دی ورسو تاسو غوري ويفعل في الركعه الثانيه او کیبه په دویم رکعت کې مثل ما فعل في الركعه الاولى کمی چې په اول رکعت کې کړیو مقشان خبره ده ځکه دویم رکعت کې ارکان تکراریږي نو مقری کوم شولو لانه تکرار الارکان دا تکرار د ارکان دي البته یو کار دی سبحان بنوي اعوذ بالله بنوي بس بسم الله دی وی الحمدلله دې شروع کوي بسم الله موږ ول راځي هراي دا چې وی دی او پټه دی وی یادم شي کړه الا انه لا يستفتح سبحان بنوي ولا يتعوذ اعوذ بالله بنوي لانه ما لم يشرع ذکر دا ډول نه دي مشروع مگر یو پیر الا مره واحده کنه چې کله دویم رکعت ته پاتېږي رفع الیدین بکې نه به کوي ښا ولا يرفع يديه الا في التكبيره الاولى دیګوګ باسته مونږه څه کوو خو بهر حال مونږ وایو دا رفع الیدین کول چې دي د تکبیر تحریمین علاوه دا جایز دي نسخ نه دي ښا جایز دي خو ولا نه دي ما د سرینه د پوسم کومالته ته نسخه څنګه وي څوته دي مناظرو کې نسخه څنګه وي دا ټول فقاو د سلی کلی دي هغه مل دقه شانده خدي سره لک سختي کو ځکه وته داسي وایي ګوري ولا يرفع يديه الا في التكبيره الاولى خلافا للشافعي رحمه الله في الركوع اگر ركوع كم رفع اليدين کوي وفي الرفع منه ركوع تجزي وفي الرفع منه ركوع نشي رچتيږي دي کې بس نه کوم استرشاد حدیثونه مخې دې ډکړې حدیثونه نه يقول عليه السلام لا ترفع الايدي من دلیل داري لا سنه بنو چتيږي الا في 7 مواطن مگر په وزینو کې تکبیرۃ الافتتاح یو وتکبیرۃ القنوت وتر کې چمنګ لا سنو چتو وتکبیرات العیدین کې موچتو څو او څلور په حج کې مونږ ذکر کړی کله چې حجر اسود استلام کې اوله پیرکی او کله چې صفا مروه ته ورشي لا سنو چته او شیطان سلامو ولکمو وذكر الاربعه في الحج ها کوم دا شی په لګولې دا کنه کوم دي جمرتين کوم دي دا دې کنه دا دې سید ها بعرفات کی جمع مزدلفه کی او مقامینو کی عند الجمرتين کی چې کله ودرېږي مقامینو کی مقام ابراهيم دغه دې کنه یو روایت کوي موقفین راغلي صفا مروه کی عرفات کی جمع مزدلفه کی او څلور نمبر مقامین عند څو شو څلور شو کنه راځي مخکې کوم دې ورسېدلو والذي يروى من رفع باقي كم روايتنا ده رفع شوي دي لا سنو شتول محمولنا للابتداء ابتداء كيو افضل برس افضليات ختم شو كما نقل عن ابن الزبير ندغ شان نقل لي رضي الله تعالى عنه وسرازي مرازي